الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم او تعلیم ورک اللہ تعالی آدم علیہ السلام لرا الاسماء د نمونو کلها د ټولو ثم عرضهم بیا اړوان دک علی الملائکه په پرختو باندې فقال الله ورته فرمایل انبئونی خبر را کئی مال را بی اسماء هؤلاء پنمونو د دې سيزونو سره ان کنتم صادقین کچرتا سو رښتونی په داوا خپل کې شاده جون کې د درېم رکو په آخر کې الله فرمایل چې وهو بكل شيء علیم دا هر چیز علم دا اللہ تعالی سره ده. اوس الله پاغي باندې درې قسم مخلوقاتنا دلیل ذکر کوي چې پرختی هغه سره علم نشته ده، انسانانو سره علم کلی نشته ده، شیطان جناتو سره علم کلی نشته ده. اوس دې ځای کې عجز د علم د ملائکو ذکر کئی. اللہ چې آدم علیہ السلام پیدا کو نو دیدا اعتراض کو دیدا اشکال پیش کو چې اللہ داسې مخلوق پیدا کې چې هغه به ویني توي منگ بہتر یو بس منگ بستا عبادت کو نو الله ورلوس امتحان لیو دې د پاره چې فضیلت د آدم علیہ السلام ثابت کی په فضیلت د ملائکو باندې چې ملائکو ته اوخی چې آدم علیہ السلام د تاسو نډیر اوچت ته نو الله فرمای وعلم آدم الاسماء الله تعلیم ورک آدم علیہ السلام ته الاسماء د نمونو کلها د ټولو دا تعلیم چې ورک بیا الله پرختو ته وي چې تاسو سو کوي تاسو چې دې انو ماته د دې نمونو خبر را کوي. اوس دا خدا سے دا چې لکه استاد یو سټوډنټ ته یو طالب علم ته سبق وخی او سوال دا د بل طالب علم نه کوي دا خو به ټیک نی دا به ټیک نی. انو اعتراض هم دا راځي چې الله وی تعلیم ورک بابا دم لا او سوال کوي د پرختو نه. نو مفسرین کرام رحم الله فرمای چې دا تعلیم د درس نو دا موږ چې څنګه ناسیو دا د تعلیم نه مراد تعلیم فطری ده، تعلیم ارتقائی ده. تعلیم ارتقائی دی ته وای چې فطرتن د هغه په مزاج او په طبیعت کې د هغه سیس پو راغلی. ګورئ جی دا کټه نی کټه والے اسخه والے میغه چې لنګ شي کټه پخپلا نمور غلاز ته زور کوي د دا چا خول دي اوس کټی دا چا خول دي چې تبه بوز خوري تبه واخه خوري خو تبه غوخه نه خوري تبه ډوکه نه خوري. دا هر سیز د پاره دا زناور دي دای چرته سبق زده کړه دي چرته سکول او کالج ته تللی دي هغه کوي چې صد دای مزاج الله مقرر کړی دي. دا تعلیم ارتقائی دي. نو بابا آدم علیہ السلام چونکه انسانو
نفس وسره خیټه وسره بشری تقاضی وي. اوس انسان دی اوږې کېږي هم دی تږې کېږي هم دله ګرمیم کېږي دله ساړه هم کېږي دته د څادر او د جامو ضرورت هم راځي پیغارو ضرورت هم راځي. انو مثلا کاسه ورته مخې ته شوه پارېختو ته وي دا څه شی دی او د پارېختو دماغو پې ځکه کار نه کو چې پارېختې خو نه خوراک کوي نه نفسانیت لري او نه هغوی ته د دې څیزونو ضرورت شته. خو آدم علیه السلام ته د خوراک ضرورت و. نو آدم علیه السلام چې وکتل نو آدم علیه السلام فرمایل چې دا خو کاسه ده او دې کې خلک ساله نه چي دا خو سمسای ده په دې ساله نه چي دا پلانکې څیز دی او دا پلانکې څیز دی. انو فقال ان کنتم صادقین نو قالو اوی دی فارغتو سبحانک پاکی دا تعالی لا علم لنا نشتر علم من سر الا مگر آغا ما علمتنا چه تا تعلیم را کرے مالرا تا تعلیم را کرے منگتا انک انت العلیم بیشک تہی العلیم پورا پورا خبردار پورا پورا پوہا الحکیم پورا پورا حکمتنو علیہ. اوس فرښتو عجز د هغه اقرار خپل کوي. ګورا بعض خلک تپوس تی وشي او یو څیز بوله نه ورځي خو دا نه وایي چې یاره ماله نه راځي بلکې یو غر بل غر بدلولي وایي ځان به خاموشه کېنه بیا به خلک وایي چې دی نالایقه دی حالانکې دا ډېر غلط مزاج دی. روایت کے راضی جری علی الفتوا جری علی النار کم سړی چې په فتوی په جواب ورکول ډېر لوی جری وي دی به په جهنم باندې ډېر لوی جری وي. لہذا چې څوک دنه تپوس وکړي علمي دنیا سړی او نه درځېدله نو ناراضي لا ادري دې کې څه د شرم خبره خو نشته. د امام مالک رحمت الله علیه غوندې شخصیت داغه نه په یو مجلس کې تپوسونه وشو مختلف راځي وایي څلوېښت تپوس اتې وشو په څلوېښتو سوالونو په خپل غلط فلما ارکل انبأهم چې خبرې ورکړه هغوی لره باسمائهم په نومونو د هغوی سره نو قال وی علم اقل لكم ما نو ویلی تاسو ته انی اعلم ذ عالم غیب السماوات زه ډېر پویم په پټو د اسمانونو والارض د ځمکې باندې و اعلم زه خبردار یم پویم ما په هغه څیز باندې تبدونه هغه چې تاسو ظاهروئ وما کنتم تکتمون هغه چې تاسو یې پټوئ. اوس بابا آدم علیه السلام ته وایي ته ووایه دا نومونه بابا آدم علیه السلام باندې ته ووي دا ورته ضرورت وه د پر وی ورته اوس فارغتې پوه شوې چې دا خو زمونږ کار کمزور دی. الله ورته وی علم اقل لکم انی علم غیب تاسو ته ما نه ویلي تاسو ته د مخکې پته نشته د غیبو. غیب څه ته وایي دا یاد ساتئ ښه غیب دا ویلی شي ماغاب دونه مخامخ دي دا چې څه پټ دي دا د خالق نه نه دي پر دا د مخلوقاتو نه پټ دي. الله وایي ما درته نو ویلي چې هغه پټو څیزونو باندې د اسمانو د ځمکو زه عالمه پویم تاسو خبردار نه یئ. تاسو ته څه پته ده ما ته پته وه چې بابا آدم علیه السلام کم مقام دی د بابا آدم کمه مرتبه ده واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. او الله ورته وی زه په خبره عالم یم خبردار یم چې تاسو ظاهروئ. دی څه خبره ظاهر کړه دی دا خبره ظاهر کړه چې دی الله تعالی ته وی چې ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. الله ته داسې څوک پیدا کړې به په سات وي الان کې موږ چې کوم دی نو ستا پاکي بیانو موږ ستا حمد بیانو موږ کافي یو که نه او دی کمه خبره پټوله
او د ځان سره دا خبره پټه خوا چې لن یخلق الله خلقا اکرم منا، الله به زمونږ نه پس داسې مخلوق پیدا نه کی پرښتو وي چې هغه په الله باندې زمونږ نه سیوا معززي، یعنی چې هغه د الله سیوا عبادت وکي، هغه د الله قربت زمونږ نه سیوا حاصل کی. خو ما تاسو ته پرون ویلو د پرښتو عبادت دا د عین مزاج دی. لکه موږ چې اوس یو سړی ډوډۍ خوري، یو سړی خوب کوي، اوس دا کمال نه دی یو سړی زه ډېر خوب کوم، زه ډېره ډوډۍ خورم، فطرت دی. چې د دې اینټ یو خلاف لګیایي دا کمال دی. نو د پرښتو دا ذکر اذکار دا د هغې خوراک دی، دا د هغې مزاج دی، دا د هغې فطرت دی. د انسان فطرت دا نه دی. د انسان فطرت دا دی لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، لها د هغه دپاره ما کسبت چې دی کسب کوي، نیک عمل کوي، وعلیها ما اکتسبت په هغه باندې هغه چې دی اکتساب کوي. دا علما طلبا به پوهیږي یو کسب دی یو اکتساب دی. انو د ګناه دپاره الله اکتساب ذکر کر. اکتساب کې انکماش دی. د انسان ذاتی فطرت دا دی، د سره نفس دی، شیطان دی، دی په ګناه باندې ډېر ښه ورځي. د طبیعت ګناه ته میلان کوي، نیکای ته ډېر په مشکله ورځي. ځکه نه ته یو ملګري ته ووایه یاره وایه راځه نن به د ماسخوتن لمونځ نه پس یو 4 سپارې تلاوت کو، انشاءالله نیمه سپاره به نی ویلي بس اوده به او تی کینو موبایل ولا لاس کې ورکه د شپې 1 بجې پورې به لګیای ولا که دله خوب ورشي پروا به ني. که د سبق یا د مطالعې ټیم راشي یا د ذکر یا د سبق ویلی یا مطالعه، نو دی بیا وایي یاره دا خو اوس ناوخته شو. نه باخای څه کې دته دا نفس وایي چې ته لکه اوس نو دا خو 10 بجې شوي، نو سهار مونځ چې ته چې 5 بجې پاسې نو خوب خو بیا هم کم شو، 2 ګنټې شو، 6 ګنټې شو. دی ورته دا وایي. خو چې کله دی لګیای په څه باندې په نیټ باندې ومړه اوږده شپه ده چې 12 بجې اوده شي هم 5 بجې چې پاسې بلا ټیم دی. دا زه د خپلو طالبانو خبره کوم. یو خو هغه دی چې 10 بجې خان دی، 8 بجې خان دی، په 10 بجې 8 بجې پاسي. زه د هغه خبره نه کوم چې کوم د وخته پاسي. شیطان ولې نه دا نفس شیطان هر چا سره دی، دا یوازې تاسو سره خو نه دی. الله الله وَإِذْ قُلْنَا الله ویاد کا هغه ټیم چې موږ ویل الملائکه فرښتو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. نو فسجدوا هغوی ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه، ابا د انکار وکړه واستکبره او د تکبر وکړه وکانه دی وګرځېد من الکافرین د کافرانو نه. یا وکانه دی مخکې نه په علم د الله تعالی کې د کافرانو نه. اوس الله تعالی عجز د شیطان جناتو ذکر کوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اوس الله آدم علیہ السلام امتحان پاس کنا، نو چې امتحان خلق پاس کی نو شیل ولا ورکی که نه ورکی ولا انعام ولا ورکی. او د ټول د پرښتو په مجلس کې الله د باب آدم اکرام کوي. نو پرښتو ته وی آدم علیہ السلام ته سجده وکړي. وای دا سجده تعظیمی وه، دا سجده دا د عزت او د اکرام وه. لکه ته یو سړي ته سلوټ کې، دا د هغه اوچتوالي دپاره کې. اوس دا سلوټ ورته دی کوي، اکرام دا د عبادت دپاره نه وه چې دی معبود دی، نو ځکه یې ورته سجده لګوله. نو بابا آدم علیه السلام ته یې سجده ولګوي، ټول ورته سلوټ وکوي. اوس ټول ورته سلوټ کو، ټول ورته تابعدار کېدل. خو هلته شیطان پرونی بچی ته به زه چې ده نو کته کېږم، سوال نه پیدا کېږي چې زه درته سجده ولګوم. زه مشر یم، دی کشر دی. هلکه ته مشر یې، ګوره بعضې ټیم دا په مشر کشر نه ده، یو سړی یا کشر یي الله کمال ورکړي.
بل زړی مشري هغه ته هېڅ پته ني. او داسې شاعر وایي ټول عمر د تیر که په اوبو کې خو یې کبه او تشې شملې شعر به خبر نه شوې د مطلبه. دی خو تشې شملې شعر وي ته څه پته ده. او بل په لږ عمر کې الله والا کمالات ورکړل. او بل دی وی بابا آدم یو کشر دی. دویم دی د خارې جوړ دی. زه د اور نه جوړ یم. زه اوچت یم. د تکبر وکړو. د بابا آدم علیه السلام ته سپکو کتل. او تکبر دا دومره خطرناک مرض دی جی. حدیث کې راځي تکبر وایي څه ته؟ تکبر دې ته نه وایي چې یو سړی ښکلې کپړې واچوي. تکبر دې ته نه وایي چې دی بوټ سوټ ګرځي. تکبر ویلی شي په زړه کې بل انسان ته سپک کتل او ځان د هغه نه اوچت ګڼل. همیشه ځان به د هر چا نه سپک ګڼې کته به ګڼې. هر سړی به د ځان نه افضل ګڼې. هر سړی به د ځان نه اوچت ګڼې. دا کمال دی. او شیطان څوک؟ بابا آدم علیه السلام ته سپک وکتل. شیخ سعدی رحمت الله علیه وی تکبر ازادی لرا خوار کرد. تکبر ازازی لرا خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. وی تکبر چې دی که نه نو ازازی لی رسوا کو. ګینې دی دومره وی په مخ د ځمکه د ځای نو پرېښودی چې ده پکې سجده نه وه لګولې. او دا دومره لوی عالمو چې دته د الله تعالی د یو نوم صفات او د هغې اثرات معلوم او دومره معرفت پکې د الله دومره لوی عارفو چې څه ټیم یې راندې درګاه کو نو دغه ټیم هم درته پته وه چې د الله تعالی رحمت دا ډېر وسیع دی. خو تاني صاحب رحمت الله علیه وایي ده کې درې عینه دی عالمو دی عابدو دی عارفو خو دی عاشق نو. ده کې د الله عشق نو. که ده کې د الله عشق وی نو عاشق ته یې معشوق وایي او ده به سر کته کو. ده ته چې الله حکم کو ده به چوچه رانه کول ده به سر کته کو. خو ده څه وکړل؟ ده پکې خپل چوچه را شروع کړل. ابا واستکبره. ګورئ جي کله کله د انکار بد نه دی. رستو قرآن مجید کې راځي انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. الله تعالی د امانتونه په غرونو باندې په اسمانونو باندې په ځمکه باندې په دې ټولو باندې پیش کړل چې تاسو مکلف شئ د الله د عبادت. فابین ان یحملنها. هغه انکار وکړو. انکار هغه هم کړو. انکار دوم وکړو خو د هغه انکار هغه عذر سره الله موږ نشو کولی. ګوره دا داسې ده که نه یو مشري پلاري استادي زوی ته وایي دا کار وکړه. یو وایي یاره جمله کې مې سخت ده ګاډي نشم اوچتولی. دا دی عذر کوي. او بل زمونږ کار له راغلي نه کوي نه کوو. دې دواړو کې د ځمکې د اسمان فرق دی. دا شیطان نه دی دا دویم کار وکړو. نو الله وی ښه اوس به دې برابر کړم. نو داسې رسوا که داسې ذلیله که ټول عینونه یې ترې لرې کړل. وایي ځه ګاسه شوې ګرځه. واستکبره وکانه من الکافرین. ا دی و د چا نه دې ځای کې علما وایي د الله علم خو که نه الله ته مخکې نه پته و چې دی به ګمراه کېږي. یا وکانه من الکافرین دی وګرځېد د کافرانو نه. بس وعلم الله تعلیم ورک آدم علیہ السلام تا الاسماء د نمونو کلها ټولو ثم عرضهم بیروان دک علی الملائکه د پرختو معنی فقال وی ورته انبئونی خبر را کای مالرا باسماء هؤلاء په نمونو د دې سره ان کنتم کجریتا صادقین رختنی. نو قالو دیوی سبحانک پاکی د تعالی را لا علم لنا نشتر علم منگ د پاره الا مگر ما علمتنا چې تا تعلیم را کړې منگ لرا
انک انت العلیم بیشک اللہ تعالیٰ تو پورا پورا خبردار حکیم حکمتنو والے. نو قال یا آدم اے آدم علیہ السلام ام خبر ورک دی لرا باسمائم پنمونو دی سرا. فلما ارکل انبام چی خبر ورک غی لرا باسمائم پنمونو دا غی سیزنو سر. نو قال اویوت اللہ تعالیٰ علم اقل لکم آیا مانو ویلی تاستا انی زچ دے اعلم دیر پویم غیب السماوات پا عیب دا اسمانون والارض او پزمکا مانے و اعلم دا پویم ما پاغسید مانے تبدونا آغا جی تاسو ظاہر وی و ما آغا کنتم چی تاسو تکتمون پٹوی. و از یاد کاٹم قلنا چمنگوی للملائکہ دی پرختو تا اسجدو سجدو کئی لآدم آدم علیہ السلام تا پسجدو آغای سجدو کر الا ابلیس مگر ابلیس نکا عباد انکارو کو واستکبر دا تکبرو کو وکان من الکافرین او دے اگردید دا کافرانونا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. کریم خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي. الله موږ ته کامل ایمان، کامل رضا، کامل تقوا راکړي. الله موږ ته خپل قربت، خپل معرفت، خپل عظمت راکړي. خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل شفاعت نصیب کړي. الله د نبی علیہ السلام د مبارک لاس هم د حوض کوثر بنصیب کړي. حرمین شریفین ته بار بار د حاضرۍ توفیق راکړي. الله موږ ټولو نه هر هغه کارواله خدای په کوم چې راضي کېږي، په کوم کارونو چې ناراضه کېږي خدای سره زموږ نفرت پیدا کړي. الله زموږ د درس دا څومره مشرکا دي الله ټول ته دنیا او آخرت خوشحالی ورکړي. څومره مشران دي خدای ته تقصیرات معاف کړي. څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانۍ کې دین دپاره برکت واچي. څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي. څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري. الله زموږ سینې د قرآن مجید علوم ته کلاو کې الله زموږ د ټولو نه راضي شي. الله موږ ته خپل قربت او معرفت او عظمت راکړي. الله زموږ اخر حاتمه په کامل ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك.